أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قرآن پاک دا اللہ تعالی کلام دی، دا اللہ تعالی کتاب دی، او پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا وحی پا ذریعہ باندے نازل شوی دی. دیو جنا دا وحی پا بارکے یو سو خبرے ضروری جگہ یادی شی. ہر مسلمان پدے باندې پوئیگی کہ انسان دی دنیا تا راغلے دے نو دا جنگ او مرگ ټول آزمائش او امتحان دی. دی دنیا تا دا انسان راتگ برائے امتحان. بیا پدے دنیا کے پدے انسان باندے سو ذموارے او فرائض راضی. دے با دا خپل فرائض او دا خپل ڈیوٹی اکی نو دا تمام کائنات دا دے انسان خدمتگار دی. دے وجنا پا دنیا کے دراتلو نا پس دا انسان دا پارا دعا خبر ضروری دی. دو خبر دو کارونا دے انسان دا پارا ضروری دی. اول دا خبر چے دا انسان دا دے تمام کائنات نا او سو سیزونا چے دے کائنات کے پیدا دی دا دے نا پا صحیح طریقہ باندے کار واخلی پیدا واخلی. اور دویم خبر دا چے دا کائنات کے دا تمام مخلوقات با پا کم طریقہ استعمال کے کہ خالق دا کائنات پا کے درن رضا و خوشحالی. نو دا دے دو خبرو دا پارا دا علم ضرورت تے. ترکمی چی یو انسان تا دا خبر نی معلومہ چی دا کائنات سشے دے، دا دے حقیقت سشے دے، او دا دے خواص خاصیتون و پیدے سری، نو تر اغی پورے دا انسان دا دے دنیا دا دے مخلوقاتو نا فیدہ نشی اغشتے. دویمہ دا خبر چی نی معلومہ شوی چی اللہ پا کم خبر رضا کیگی، کم کارونے خوخ دی چی اغا اکما کم بانے خفا کیگی، کمی نا خوخ دی چی داغی نزانو ساتم. نو اللہ پاک دا انسان پیدا کولو نا پسو دی انسان لا دا علم درے لارے پیدا کری دی کہ پا دا دریو لارو باندے دتا علم حاصلی گی کہ دے با سرنگ دا کائنات استعمال کی اور سرنگ اللہ برضا پاتشی. نو دا علم لارے درے دی. اول حواس خمسہ پا دے انسان کے اللہ پاک پنزو قوتنا پیدا کری دی. انسان لے سترگی ورکڑی دی نو پا دے سترگو دے لیدل کئی. نمبر 2 دلے غوگونو ورکڑی دی پا دے غوگونو اوریدل کئی.
او خولې ورکړې ده په دې خوله کې ژبه نورو پرغي دي چې په هغې دې خوند معلوموي ذائقه او لاس او خپې یې ولې ورکړي دي چې په دې باندې دې یخ ګرم اوار زیګ سخت او نرم دا معلومول کوي پوزه ورکړې ده په دې پوزه باندې دې خوشبو او بدبو محسوسوي نو دا پنځه شو دې ته وایي حواس خمسه پنځه حسونه په دې معلومات کېږي یو د علم لاره حواس خمسه دویمه د علم لاره عقل دی او دریمه د علم لار وحی ده نو انسان ډېرې خبرې د حواسو په ذریعه باندې معلوموي او ډېرې خبرې د عقل په ذریعه باندې معلوموي او کمې خبرې چې په حواسو او په عقل نه معلومیږي د هغې لپاره د وحی ضرورت دی او بیا دا درې لارې د علم دا په ترتیب باندې دي د هر یو لپاره خاص حد او یو مخصوص دارای کار دی چې د هغې نه مخکې بیا دې کار نه کوي نو کوم څیزونه چې په حواس خمسو معلومیږي نو هغه صرف په عقل بیا نه معلومیږي مثال په طور باندې دیوال ته دې وکتل نو په سترګو دې معلومه کړله چې د دې دیوال رنګ سپین دی دې رنګ ورکړی دی او سپین رنګ یې ورکړی دی نو که ته سترګې پټې کړې نو په عقل نشي معلومولی چې د دیوال رنګ سپین دی که سترګې دې پټې کړې نو دا په عقل نه معلومیږي چې دیوال سپین دی او که تور دی دارنګه دا کم سیزونه چې په عقل باندې معلومیږي نو هغه صرف په حواس خمسو نه معلومیږي مثال په طور ته په سترګو ګورې دیوال ته دې وکتل نو په سترګو دې په لاس دې به وکته چې اوار دی او که نه دی نو د سترګو او د لاسو د دې قوت نه معلومیږي چې دا دیوال به چا انسان جوړ کړي دا په عقل معلومیږي چې دا دیوال په خپله نه دی جوړ دا چا جوړ کړی دی ګلکار مزدور پې کار کړی دی نو په حواسو دا نه معلومیږي چې د دې دیوال جوړونکی شته دا په عقل دی معلوم کړ نو حواس خمسه چې تر کومې پورې کار کوي نو هغه ځای کې عقل کار نه کوي او چې کوم ځای حواس خمسه برک ولګوي نو د هغه ځای نه عقل رفتار شروع کړي بیا د عقل رهنمایي محدود ده یو ځای کې به عقل هم برک ولګوي مخکې به کار نه کوي نو بیا د درېمې لارې د علم ضرورت پیښیږي مثال په طور د جومات د آبادي د ډېره خشته ده په سترګو دې ولیدله او لاس دې پې ووو نو په عقل دې معلومه که چې دا ګلکار او مزدور او ترکان او قسم قسم خلک په دې کې لګېدلي دا جومات یې جوړ کړی دی نو ستا حواس خمسو او عقل تر دې پورې کار وکړه اوس دا به څرنګ استعمالیږي په کومه طریقه به دا آبادي استعمالیږي چې الله پکې رضا شي په کومه طریقه به نه استعمالی الله ناراضه کېږي دې ځای کې د عقل کار نه کوي بعضې بنده به وایي چې زه سنې مهال په کړه ډېرې پیسې وکوي خلک به راځي او پیسې ورکوي دا عقل بېکاره دی
نو دا وحی په ذریعه معلومیږي چې دا جماعت دی، دا د خدای کور دی، دا به پاک ساتي، دې کې به عبادت کې الله به خوشحالي. نو کوم ځای کې چې عقل برک ولګاو نو د عقل نه مخکې د انسان د علم لپاره چې د کومې خبرې ضرورت دی، د انسان د سوالاتو جوابات چې انسان ته ښیي، نو هغې دپاره چې کومه ذریعه الله مقرر کړې ده هغې ذریعې ته وحی وایي. او بیا د دغې طریقې لپاره الله په خپلو بندیانو کې ښکلي بندیان منتخب کړل، مقرر یې کړل، هغې ته پیغمبران وایي. او دغه پیغمبرانو ته الله خپل کلام نازل کړي، دغه کلام ته وحی وایي. بیا وحی په مختلفو طریقو باندې پیغمبر علیه السلام ته راتله. حدیث مبارک کې راغلی وي، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حارث ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کو وی پتا وحی څنګه نازلېږي. وی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې کله خو ما ته د جرس په شانته आवाज اوریدي شي، د جرس پشان आवाज، او د وحی دا صورت او دا طریقه زما د پاره د ټولو نه سخت او ګرانه ده چې کله دا سلسله ختم شي نو په دغه आवाज کې چې ما ته څه ویلي شوي وي ما ته یاد شي، او کله کله فرشته زما مخې ته د یو انسان په شکل کې راشي. دا دویمه طریقه شوه. دې حدیث مبارک کې د وحی आवाज د جرس د आवाज سره مشابه کړی دی. نو د دې دا مطلب دی چې د وحی आवाज د جرس د आवाज په شان مسلسل وي، منځ کې کټ کېږي نه. دویم وجه دا ده چې د جرس आवाज چې دا غږیږي نو د आवाज اړخ نه معلومیږي چې دا د کوم اړخ आवाज را روان دی. نو کلام الهی کې دا خصوصیت دی چې د دې جهت نه معلوم، طرف نه معلوم چې د کوم اړخ आवाज راځي، بلکې د هر طرف نه आवाज را رواني. نو د دې کیفیت په دې ارسو پوهیږي نه چې پوهیږي په نن پیغمبر علیه السلام د پوهې دپاره وفرمایل چې د جرس د आवाज په شان د ماته आवाज کیږي. او دا طریقه د وحی پیغمبر علیه السلام باندې ډېره ګرانه وه. عائشہ بیبي فرمایي وی په سخت ژمي کې په پیغمبر علیه السلام داسې وحی نازلېدلو وخت کې به خولې به پرې راغللې. چې کله به د وحی سلسله ختمه شوله پیغمبر علیه السلام به د خولو نه جب او کله کله د وحی نازلېدلو په دې طریقه کې ساه به بندېده را بندېده او مخ مبارک رنگ به بدل شو، د قجرو لخته چې اوچه شي څنګه زیړه شي دقسې زیړوالی به مراد، او دا غاښونه به یو بل پورې ګړبېدل، ګړګوزې به راللې، او خولې به دومره وې چې داسې غټې غټې قطرې ساس کې خولې به تتلل. د وحی دا کیفیت بعض وخت کې به دومره سخت و چې که پیغمبر علیه السلام په څاروي سورو که په اوښه سور دی نو د بوج د لاسه به دا اوښه کېناستله، او یو ځل پیغمبر علیه السلام خپل سر مبارک د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په پتون باندې ایښی و ملاستو، او دغه وخت کې
وحی نازلیدل شروع شو. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی زما په پتون دومره وزن راغی چې ما وی چې قریبه ده چې پتون به مې مات شي. کله کله د وحی دا آواز خوا کې نورو کسانو به هم محسوسو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام باندې چې کله وحی نازلیدله نو مخ مبارک سره زه نږدې ومه د شاتو د مچو بنګارې غوندې مې اورېده، خوا کې م دا آواز اورېدی شو، خو بل څوک به پرې پوهېدل نه. دې طریقه کې بچا څوک لیدل نه چې جبرائیل علیہ السلام راغلی او پیغمبر علیہ السلام ته وحی کی. جبرائیل چا لیده نه، خو کله کله به داسې شو چې جبرائیل به انسانی شکل کې راغی. نو اوس انسانی شکل کې راتلل، کله به ناشنا شکل کې راغی، چا به هم نه پېژنده. حدیث جبریل د احادیثو په کتابونو کې یو مشهور حدیث دی. جبرائیل علیہ السلام د یو ناشنا میلمه په شکل کې راغی، تک سپینې جامې اغوستې، تک تور ویښتې، پاک صاف راغی. پیغمبر علیہ السلام سره کېناسته لکه موږ چې د التحیاتو په شکل کېنو دقسې جفت کېناسته. راوی وی موږ نه پېژنده. وی پیغمبر علیہ السلام نه څو تپوسونه وکړل او پیغمبر علیہ السلام جواب ورکړ، او د هر جواب ته به تاریخ وي. وی من حیران شو چې سوالم په خپل کې او په جواب باندې تصدیقم کې چې رښتیا دی وي. بیا رخصت شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ډېر وخت تېر شوی، پیغمبر علیہ السلام مانه تپوس وکړ چې دا سائل دی وپېژنده، مې چې الله او رسول خپېږي. وی دا جبرائیلو تاسو ته دین ستاسو خو. نو دې حدیث مبارک کې جبرائیل علیہ السلام یو ناشنا شکل کې راغی، چام نه پېژنده. پیغمبر علیہ السلام خبر ورکړ چې دا جبرائیلو. او کله کله وا اشنا شکل کې راغی. دحیة الکلبی یو صحابي دی، ډېر خشتو دی چې به پیغمبر علیہ السلام لراته نو د ترخ په جیب کې به قجورې راوړې وي. نو د پیغمبر علیہ السلام نصیب رالل، هغه په قجورو عادت کړي، هغې به ته کاکاجي قجورې را، نو د به د ترخ د جیبه قجورې راوویستې او ماشومانو له به یې ورکولې، حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما ته. کله به هغوی هم په جیب کې لاس وټوم به قجورې به یې ځان لرې ایستې. نو یو ځل جبرائیل علیہ السلام د دحیة الکلبی په شکل کې راغی، پیغمبر علیہ السلام سره ناستو او ماشومانو چې د لرې نو په منډه رالل او بس په جیب باندې حمله وکړه، کاکاجي قجورې راوباسه. وی چې د پیغمبر علیہ السلام خیال شو، وی مه هذا جبریل، مه کوې وړو، دا جبرائیل دی، دحیة الکلبی نه دی. نه کله کله اشنا شکل کې به راته. نو بهر حال جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کې براته وحی به راوړله. دا طریقه د وحی دا اسانه وه، دغه لومبنۍ ګرانه ولې وه. پیغمبر علیہ السلام بشر دی، د بشریت نه به ملکیت ته ور ووړېده. ملک په خپل شکل، جبرائیل په خپل شکل، او پیغمبر علیہ السلام به د بشریت نه ملکیت ته د فرشتو صفت ته ور ووړېده. دا به ګرانه وه. او دا دویمه طریقه داسې وه چې پیغمبر علیہ السلام خپل په بشري کیفیت کې، خو جبرائیل به د ملکی صورت نه بشري صورت ته راوړېده. هلته به ملکیت به محو شو په بشریت کې، پیغمبر علیہ السلام ته به دا اسانه وه. او کله به داسې وشو چې جبرائیل د فرشتو په شکل کې، په خپل اصلي شکل کې به راغی، د انسان شکل کې نه. اوس داسې چې جبرائیل په خپل شکل
پیغمبر علیہ السلام په خپل کیفیت باندې په تمام عمر کې صرف 3 ځله داسې شوي. یو ځل جبرائیل علیہ السلام ته زمون پیغمبر علیہ السلام او فرمایل وی جبرائیل د فرشتو په اصلي شکل کې راته ځان وښیه، ستا اصلي شکل. دا خبره یاد ساته چې 1,24,000 پیغمبرانو کې یو پیغمبرم جبرائیل په اصلي شکل نه دی لیدلی، صرف زمون پیغمبر علیہ السلام لیدلی. نورو پیغمبرانو جبرائیل په اصلي شکل نه دی لیدلی، انسانی شکل کې براته. خو زمون پیغمبر علیہ السلام ته جبرائیل په خپل اصلي شکل کې ځان ښولی دی، لیدلی دی. یو ځل پیغمبر علیہ السلام مطالبه وکړه جبرائیل اصلي شکل کې ځان وښیه. نو محل اجیاد ته ویروزه، حرم شریف نه بهر اویستو محل اجیاد ته. اوس خو ډېرې آبادیانې دي، هغه وخت کې آبادیانې نه وې. خو چې محل اجیاد ته ووتو جبرائیل علیہ السلام او پیغمبر علیہ السلام دواړه، ناګهانه جبرائیل علیہ السلام د فرشتو شکل ته ځان واړو، وی د اسمان د لمنې ټولې د هغه په وزرو پټې شوې او پیغمبر علیہ السلام وکتل، بېهوشه را پرېوته، بېهوشه شو. جبرائیل بیا انسانی شکل ته فوراً راوړې، روچته یې که خپل زړه پورې جفت ونیوه، وی زه جبرائیل یم او ته رسول الله یې. جبرائیل ستا دا وزرې خو ډېرې زیاتې وې، د اسمان لمنې ټولې پټې کړلې، ستا څو وزرې دي؟ وی زما 600 وزرې. هو دا خو ډېرې زیاتې دي. دا الله محبوب وی دا خو ایله بیله 600 دي، د میکائیل خو 15,000 وزرې دي، 15,000. داسې د نورم ډېرې دي. نو دې ځای کې پیغمبر علیہ السلام جبرائیل ولیدو. او دویم شب معراج کې نو په شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام باندې سروب داب نه راته، هغه زمینی ماحول نه دی، اسمانی ماحولو برا. او دریم د نبوت په بالکل ابتدایي زمانہ کې مکه مکرمه کې لیدلی دی. او کله کله به پیغمبر علیہ السلام ته وحی کېدله براه راست بلا واسطه، منځ کې څه واسطې نه وې. الہ العالمین په خپله هم کلام شو، منځ کې واسطې نه. ټوله دنیا یو طرف ته، هیڅ نم خبر نه دي، او الہ العالمین او رحمت للعالمین یو بل سره خبرې اترې کوي، اشارات دي، خبرې اترې دي، دنیا و ما فیها ته خبر نه دي. دا شرف پیغمبر علیہ السلام ته په حالت د بیدارۍ کې صرف یو ځل د معراج په وخت کې حاصل شوی دی، منځ کې واسطې نه وي، الله او رسول الله خبرې کولې. او پنځمه طریقه د وحی داسې وه چې جبرائیل علیہ السلام ښکاره شوی نه دی، مخامخ راغلی نه دی، او په زړه مبارک کې به یې ورته خبره ور واچوله. دا د وحی کیفیت شو. خو د جبرائیل ته به څنګه وحی کېدله؟ دا خو د جبرائیل علیہ السلام ته، جبرائیل علیہ السلام به پیغمبر علیہ السلام ته وحی راوړه، جبرائیل ته څنګه وحی کېدله؟ د هغې طریقه دا وه چې الله پاک به حکم وکړه جبرائیل علیہ السلام ته د لوح محفوظ نه د قرآن څه حصه به ده ته میلاوېدله،
نو خاص مقرب فرشتي هغه په هوش کې وي او دا نور ټول فرشتي به بهوش شولي او دا بهوشه په حالت کې دا خپل وزر به په اسمان باندې راخلاص شي وې دا چې کړلارې به شو لکه زنجیر چې په کاڼي راکاږي او आवाज کوي نو د فرشتو د وزر راخلاصېدو سره به د زنجیر راخلو आवाज شو فرشتي به بهوش شولي او جبرائیل علیہ السلام ته به وحی وشوله هغه وحی سلسله چې به ختمه شوله دا بېهوشه فرشتې به هوش کې راغللې دوی به بیا تپوس کو ماذا قال ربکم ستاسو رب څه وفرمایل قالوا الحق کوم چې هوش کې هغوی به ته حق وفرمایل جبرائیل به بیا را روان شو دا الله محبوب ته به راته د قرآن نازلېدل دنیا ته شوي دي نو دوه ځله شوي دي اصل قرآن په لوح محفوظ کې پروت دی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دا کلام الهی دی او د ازل نه په لوح محفوظ کې پروت دی بیا د لوح محفوظ نه دوه ځله نازل شوي دی یو ځل ټول قرآن په یو وارې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته راغی بیت العزت ته بیت المعمور هم وایي بیت العزت او بیت المعمور په مکه مکرمه کې چې د الله کور د بیت الله د هغې د پاسه په لومړي اسمان کې چې کومه د فرشتو کعبه ده هغې ته بیت العزت وی دا عبادت ځای دی په اسمان کې که د هغې اسماني کعبې نه ګلکار سال رازوړن کړ نو ټیک زمن په کعبه د پاسه به سال راځي دنیا کې چې کومه کعبه ده په هغې به راکړو که د بره نه سال راکوشو اسماني کعبې نه زمن د دنیا په کعبه د پاسه به سال راځي بل خوا به نه دي داسې بالکل په یو سیټ کې پراته دي نو یو ځل بیت المعمور او بیت العزت ته نازل شو او دا نازلېدل په لیلة القدر کې دي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر دا د زرو میاشتو نه بهتره ده د قرآن نازلېدل پکې شوي دي او دویم ځل دا ټول قرآن په مزه مزه لږ لږ د ضرورت مطابق هسې په مزه مزه د ضرورت مطابق به نازلېده پیغمبر علیه السلام ته تقریبا 30 کاله کې نازل شوي دا په لومړي ځل باندې بیت العزت ته راتلل په دې کې د قرآن رفعت شان ته اشاره ده چې دا یو ډېر اوچت کتاب دی فرشتو ته الله ښیي چې دا آخري کتاب دی چې د اهل زمین دپاره مکمل ضابط حیات دی او دوه ځله نازلېدل په دې کې دا خبره مخلوق ته ښولي چې دا کتاب د هر قسمه شک شبې نه بالاتر دی یو ځل د پیغمبر علیه السلام په زړه مبارک کې دی یو ځل په لوح محفوظ کې دی او یو ځل دا په بیت العزت کې دی یوازې د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې نه دی د دې نه علاوه په دوه ځایونو کې پروت دی بیت العزت او بیت لوح محفوظ پړومبي ځل د پیغمبر علیه السلام ته زړه مبارک ته چې آغاز کیږي دغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام عمر پوره 40 کاله او دا نازلېدل هم وي په لیلة القدر کې شوي دي هغه ړومبني په لیلة القدر کې دي خو دا به تدریج په 30 کاله کې چې شروع کېده دا وي لیلة القدر کې دي په رمضان کې بعض روایاتو کې راځي چې شروع د دې په 19 رمضان بعضې کې 19 رمضان بعضې کې 20 رمضان
او 24 رمضان مشتا د ټولو نړومبه کم آیات نازل شو پیغمبر علیہ السلام چې د سلويختو کالو داسې رښتیني خوبونه به لیدل او د ځان لوالي او د خلوت د عبادت شوق پیدا شو غار حرا ته به تشریف وړو او پشپوش کو به التو عبادت کې به مشغول یو ورځ په دغه غار حرا کې د الله د طرف نه فرشته راغله او ربه وتلا خبر وکړه اقرا قول الله پیغمبر علیہ السلام ته ما انا بقاری ز قاری نیم را ترغار است ځان ته نږدې ک زوري ورکو او بیا پرې خته اقرا قول الله ما انا بقاری ز قاری نیم بیا ځان ته را نږدې کو او خزوري ولا ورکو دومره زور چې پیغمبر علیہ السلام فرمای ما تکلیف محسوس کو او بیا پرې خمراته چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما يعلم دا 15 آیات نازل شو دا بالکل ابتدائی آیاتونه دي دینه پس 3 کاله د پاره سلسله د وحی بن شولا او دغه زمانه ته فتره الوحی زمانه ویل شي 3 کاله پس بیا فرشتہ غار حرا کې راغله د ځمکې او د اسمان په منځ کې ښکارا شو او د سورته مدثر آیاتونه وورل بیا وحی جاری شو قرآن پاک کې را سورتونه چې شروع کیږي نو پاول کې ورته لیکلي چې مکیه یا مدنیه نو دا مکی سورتونه ستوي او مدنی سورتونه ستوي آسان او مختصره خبره ده چې د هجرت نه مخکې کوم سورتونه آیاتونه نازل شوي دي دغه آیاتونو او دغه سورتونو ته مکی وي او چې د هجرت نه وروسته نازل شوي وي نو دې ته به مدني وي هر ځای چې نازل شوي وي دا نه چې په مکه کې نازل شي نو مکی وي او که په مدینه کې نازل شي نو مدني وي چې د هجرت نه مخکې نازل شوي وي نو دې ته به مکی سورتونه وي اگر چې هغه د هجرت په سفر کې په لاره مدینې سره به نازل شي دا مکی وي خو چې مدینې منورې ته ورسېدل او د هغې نه پس آیاتونه نازل شو اگر که هغه په مکه کې راغلي وي هم به ورته مدني وي الیوم اکملت لکم دینکم دا په عرفات کې نازل شوي وي او مدني ورته وي تقریبا 30 کاله کې قرآن پاک نازل شوی دی جبرائیل علیہ السلام به کله د یو ورکوټي آیات دپاره مستقل نازل شو او کله ورکوټي آیات نه د یو آیات د یو ورکوټي جز دپاره به مستقل راغی غیر اولی الضرر د دې یو لفظ سورة نساء دې د یو ټکي راغلی جبرائیل غیر اولی الضرر او کله کله یو لوی صورت ابه راوړه جبرائیل براغی سورة انعام لوی صورت دی په یو ځل نازل شوی دی او غیر اول الضرر یو ورکوټه ټوټه دی لم مستقل راغلی دی نو دا لږ لږ قرآن ولې نازلې ده په یو ځل روح کتاب یې ولې نه ورکو لکه موسی علیه السلام له روح تورات ورکو وی راشه کوهي تور ته یو چیلو لګاو بیا راشه چې کتاب درکم چیلو لګولو بس ولې بیا کتاب ورکم سلوې خورا دې تیرې کې چې راته ښکلي کتاب یې راوړه ځان سره نو خو دغسې به پیغمبر علیه السلام له روغ قرآن ورکړه چې دا واله امت ته دې بیانوه وی دا سوال کافرانو کړی و پیغمبر علیه السلام ته وی په یو ځل قرآن ولې نه نازلېږي الله دا غي بیان فرمای وقال الذين كفروا
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. کافران وای په یو ځل باندې دا قرآن ولې نه نازلېږي؟ الله فرمای كذلك لنثبت به فؤادك، دقه لګ لګ به نازلوما چې ستا زړه په مضبوط کما، چې قرآن لګ لګ راځي په دې 30 کاله کې د موقع مناسب راځي، نو د پیغمبر علیه السلام زړه په مضبوطېږي. نو په لګ لګ نازلېدو کې یوه فایده دا ده چې پیغمبر علیه السلام خو امیو انپړ لیکل لوستلی نه زده، نو که په یو ځل ټول قرآن نازل شوی وي نو د دې یادول دا به ګران و. او موسی علیه السلام خو تعلیم یافته و، هغه له خو لیکل لوستل ورته چې روغ تورات یې ورکه بس ډېره او بس هغه به کته امت ته به یې بیانو. دویم فایده پکې دا ده که چېرې ټول قرآن په یو ځل نازل شوی دا تمام احکام د دې پابندي فوراً به لازمه وه، نو لږ لږ یې نازلو، کله به مونځ فرض شو، کله به روژه فرض شوه، کله به حج فرض شو، کله به زکات فرض شو، لږ لږ حکمونه په امت باندې راتلل، امت ته اسانه وه. دریمه فایده پکې دا ده چې پیغمبر علیه السلام ته او صحابه کرامو ته به روزانه د دې کافرو د طرف نه نوې نوې تکلیفونه رسېدل. نو دغه موقع باندې چې جبرائیل علیه السلام به راغی او نوې آیات به یې راوړو، نو دا تکلیفونه برداشت کول صحابه کرامو ته پیغمبر علیه السلام ته آسان شو، زړه پې مضبوط شو. نثبت به فؤادک. او څلورمه وجه دا ده چې قرآن پاک کې ډېر آیاتونه د کافرانو د سوال په جواب کې، د مؤمنانو د سوال په جواب کې، د سوالونو جواب، نو چې سوال لا شوي نه مخکې جواب کېږي، نو چې سوال به وشو جواب به راغی، نو په سوال باندې په دې جواب به هر سائل مطمئن شو. مسلمانانو ته به پته لګېده چې الله زمونږ د حال نه خبر دی، دقه دې اطلاع یې راکړله. آیاتونه د قرآن داسې دي بعضې چې هیڅ واقعه به نه وه، هسې به که جبرائیل علیه السلام به راغی وی الله دا حکم کړی دی، او څه آیاتونه داسې دي چې مخکې د څه واقعات به پېښ شو، څه حالات به پېښ شو، او د هغې واقعاتو د حالاتو په جواب کې به آیات راغی، دې ته به یې شان نزول وي چې دا فلانې آیات دی، د دې د نازلېدو شان دا دی چې مخکې فلاني سړي تپوس وکړو نو جبرائیل الله راولېږه، داسې ورته ووایه. سورة بقرہ کے یو آیات تے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنا ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم. دا مشرکانو خذو سره نکاح مکوي، لا تنکحوا المشرکات، نکاح سره مکوي تر څو چې ایماندار شوي ني. ولأمة مؤمنة یو وینځه چې مؤمنه وي خیر من مشرکة، دا د مشرکې نه ډېره بهتره ده. ولو اعجبتکم، اگر چې ستا ډېره خوښه ده او ډېره ته عجیبه ښکاري، وینځه تې ښه ده. د ټولې دنیا د یو بادشاه لور ده خو مشرکه ده، یو غریبه ښځه تې ښه ده چې مؤمنه ده. اوس د دې آیات ته نازلېدو واقعه څنګه ده؟ زمانه جاهلیت کې مرصد ابن ابي مرصد غنوي یو صحابي دی، د جاهلیت په زمانه کې عناق نومې یوه ښځه و، هغې خوښه وه، تعلق یې ورسره. د مسلمانېدو نه پس مدینې منورې ته لاړ، او دغه عناق نومې ښځه دا په مکه مکرمه کې پاتې شوله. مرصد غنوي د څه کار لپاره مکې ته لاړو، نا ښځې هلته ولیده، نو هغې وله دعوت ورکړ،
نه دی ورته انکار کوي وی زما او ستا په منځ کې اسلام حایل شوی دی که ته غواړې نو زه به د پیغمبر علیه السلام نه اجازت وغواړم نو تا سره به نکاح وکړم. نو مدینې منورې ته چې تشریف یې راوړو نو د پیغمبر علیه السلام نه د دې ښځې د نکاح اجازت غواړي او د خپل مینې اظهار هم کوي چې خوښه مې ده. الله آیات نازل کړو چې مشرکه ده چې ایمانداره شوي دي نو نکاح ورسره مه کوه. د دې په دې یو وینځه ده دې واقعې ته شان نزول وایي، سبب نزول ورته وایي. قرآن پاک د عربو د قریشو په ژبه باندې الله نازل کړ او په دې عربو کې مختلف ژبې چلېدلې، عربي ژبې وي خو مختلفې وي. نو بعضې الفاظ بعضې قومونو ته او قبیلو ته ویل ګران وو. نو پیغمبر علیه السلام الله ته سوال وکړ چې امت ته مې په یو قرائت باندې حکم دی اجازت وکړه چې زیات شي دوی ته ګرانه ده. وی جبرائیل علیه السلام راغی وی په دوه قرائت یې وایه په دوه حرفو وی بخنه غواړم او معافي غواړم زما امت کمزورې طاقت نه لري. نو جبرائیل بیا راغی وی په درېو حرفو دی وی نو داسې سوال به کېده تر اوو پورې ورسېد. وی په اوو حرفو دی وی د دې اوو حرفو نه مراد اوو قرائتونه دي. نو په اوو قرائتونو اجازت وشو. زمونږ پښتو ده د 400 پښتو کې وی ښځه په د بل ځای خلک وی ښځه. د ښځه او ښځه دا دواړه یو شی دی. خو اوس هغه چې کوم ځای کې ښځه وي هغې ته یې ښځه وي زما پې ژبه نه وړي. او که دی دی چاته یې چې ښځه وایي نو ویلی شم خو عادت نه وي نو بس ښځه به وایو نو د دواړو مطلب خو یو دی خو هغه تلفظ جدا جدا دی. نو دغه شانتې د دې عربو مختلفو علاقو مختلفو قبیلو ژبه کې لږ لږ فرق و. هغه لږ لږ فرق دپاره الله اجازت وکړي چې په کومه طریقه ویلی شي نو ووایه په دې اوو طریقو یې وایه. نو د اوو طریقو الله پاک اجازت وکړو او بیا د دې اوو طریقو دپاره قاریان هغوی دومره محنت کړي چې په ټوله دنیا کې اوو قرائت څه چې د لسو قرائتو قاریان پیدا شوي دي او خواري کوي په مختلف انداز کې ویلي کېږي. دې دې پورې بس دی. او نور بیا دا قرآن پاک څنګه لیکلی کېده دا کتاب ته څنګه جوړ شو نو دا خبرې به انشاءالله بیا شي.